سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورة بقرة دویم نمبر سورت پہلا سپارہ. سورہ بقرہ د قرآن پاک دویم سورت تے او د هر سورت نه وړاندې یو څو خبرې دغه سورت باره کې زده کول او هغه یادول هغه انسان دپاره ضروری وي د دې دپاره چې علی وجه البصیرت صحیح طریقې سره په هغه صورت باندې پوه شي او دغه صورت متعلقات انسان ته صحیح طریقې سره یاد شي. بیا سورہ بقره یو عظیم الشان صورت دی د قرآن پاک او په قرآن پاک کې د ټولو نه لوی صورت دی. نو دی وجه نه د دې متعلقه څه مباحث دي د تفسیر نه وړاندې هغه یادول پکار دي. یو بحث د فضیلت تاسو ته بیان شو، د دې صورت مختلف فضایلو هغه تاسو ته بیان شو. نن د دې صورت نمونه او د دې صورت مقاصد او مقصدونه او د دې صورت یو مختصره خلاصه او د دې صورت زمانه د نزول او د موضوع چې کوم ځای کې دا نازل شوی دی او دې صورت کې چې کوم اهم مضامین او اهم خبرې دي هغه بیانېږي. د دې صورت مختلف نمونه په تفسیرونو کې راغلي دي او بعض نمونه په احادیثو کې راغلي دي. د دې صورت چې کوم مشهور نوم دی هغه دې ته ویل کېږي سورۃ البقره او بقره ویل کېږي په عربی ژبه کې غوا او یا غویتا گائے یا بیل دوانو ته بقره ویل کېږي. په خپل ځای باندې به دا راځي چې سورې بقرې ته بقره ولې وایي او د بقرې څه چل شوی. بقره غوا ته ویل کېږي او بني اسرائیلو کې یو خاص واقعه شوی و تفصیل به هلته بیانېږي، دلته صرف اشارتن نمونه کې درته وایم چې یو مړی شوی عزیزانو رشتہ دارانو د میراث په غرض باندې یا د رشتې په غرض باندې هغه وجلی او بیا هغوی خپله دعوه کړې وه په نورو خلکو باندې یا نورو خلکو باندې نه خو حکومت ته ویلو چې زمونږ دا رشتہ دار چا وجلی دی، چا مړ کړی دی. نو یو مړ کړی هم خپله و بل دعوه هم کړې وه چوری اور سینه زوری. نو بیا موسی علیه السلام ته الله رب العزت وایي چې دوی د غوا حلاله کړي او د غوا په یو حصه باندې دا مړی ووایي دا خو آسان کیس دی راچوت به شي او ژوندی به شي او په خپله به خپل قاتل وښیي. نو بیا هغه مشهوره واقعه ده چې کله دوی انختل چې دا خو قصه د الله دربار ته وحي ته حواله شوه اوس خو به کیس پاکېږي. نو بیا چلونه ولونه شروع کړه چې څنګه غوا حلاله کړو، عمر یې څنګه یي
چې عمر یې راته وښودل چې نه وړی او نه زړی او داسې درمیانی. بیا ویل جي کلر به یې څنګه وي؟ نو هغه ورته چې تک ژړ کلر غوا به را پیدا کوئ او دغه رنګې داغ به پکې نه وي، نو ژړه غوا چېرته میلاوېږي؟ بهرحال هغه میلاو شوه نه میلاو خپل ځای کې به بیانېږي. بیا ویل جي داسې نور که څه تفصیل بیان شي د دې غوا باره کې؟ ویل نور تفصیل؟ وایي داسې غوا ده چې ارټي غوا نه او کاشتکاري غوا نه چا پې کار مارم نه کړی، داسې ښه دغه دپاره ډول دپاره او سنګار دپاره خلکو ساتلي او یو مزیدار پیس وي. بهرحال ځان ته یې سخته کړه، حدیث کې راځي الله ورته سخته کړه. نو د دغې قیسې دی بیا هغه حلاله کړه، را پیدا شوه. څنګه را پیدا شوه، څه تفصیل دی هغه چې کله د بقرې خپل بیان شروع کېږي په دې صورت کې هلته به تفصیل سره وایو. او هغه مړی را ژوندی شو، قاتلان یې وښودو، ویم دا خپل تربوران دي که نه، او دې مقصد دپاره. نو دی وجې نه دې صورت ته چونکې دا د بقرې واقع په دې کې بیان شوې ده، سورې بقره وایي. بعض کسانو دې باندې ردم کړی چې دې صورت ته سورې بقره نه دی ویل پکار، ځکه بقره یو ځناور ته ویلی کېږي. خو قرآن داسې عظیم الشان کتاب دی چې کې هر یو څیز راشي هغه قرآن کې چې ذکر شي هغه برکتي شي. قرآن کې د فرعون لفظ هم راغلی دی چې قرآن کې سړی د فرعون لفظ وي نو هم ورته ثواب میلاویږي، ځکه دا قرآن یو لفظ دی. اوس نو بقرم یو ښه لفظ دی اوس قرآن کې ذکر شوی دی. او قرآن خو د معاشري نه بحث کوي که نه، قرآن خو د الله کتاب دی، خو الله کتاب د معاشري د کارونو نه او چې کوم شوي دي د هغې نه بحث کوي. نو هغې کې که د بقرې واقعه شوې ده او که د اتی واقعه شوې ده او که د میږي واقعه شوې ده، هغه الله رب العزت ذکر کوي. قرآن خو داسې دي مخلوقاتو دپاره راغلی، نو چې داسې بقره او د دنیا د څیزونه پکې نه یادوي او د بل عالم څیزونه یادوي، نو په هغې خو بیا موږ پوهېږو نه، بیا خو قرآن زموږ دپاره نه شو. قرآن خو نازل شوی د مخلوق دپاره دی، نو دې کې به هغه څیزونه یادېږي چې کوم مخلوق پیژني. نو دا څه خبره نه ده. قرآن دې صورت ته سورې بقره ویل بالکل صحیح دي. دویم نوم د دې صورت فسطاط القرآن دی، خیمه د قرآن. او خیمه ورته دې ویل کېږي څنګه چې انسان خیمه جوړه کړي نو هغه ساز او سامان او مختلف څیزونه خیمه کې انسان راټول کړي، نو په کور باندې او په خیمه باندې هغه ټول سامان راټولیږي. نو دغه رنګې قرآن پاک کې چې څومره مضامین او مسایل دي هغې کې اکثر الله د سورې بقره کې د خیمې په شان راټول کړي دي. نو چې کوم انسان سورې بقره تفسیر سره او تفسیر سره وویله، لکه تاسو ویل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په 12 کالو کې ویلې وه، نو اوس مونږ خو 10 منټه 20 منټه کینو سورې بقره تلاوت کوو، یم یاره دا خو زه دله په یو پړق کې ویم، نو هغه تلاوت مقصد نه و. اوس به تاسو ته پته ولګي چې کله مونږ سورې بقره وایو یو لفظ، حیران بشي چې د الله په کتاب کې څومره اشارات دي، څومره وعظونه نصیحتونه دي، څومره احکامات دي. قرآن به دلته خوند درکړي. موږ صرف د قرآن نه د دمونو کتاب جوړ کړی دی چې دم واچوه. دم د قرآن پاک یو معجزه ده چې عجیبه خبره یو سړي باندې دم واچي ټیک شي. ډاکټران وایي دا لا علاج مرض دی چې قرآن آیات په دم کې وایي ټیک شو. هغه ډاکټران حیران شي چې دا څه چلو شو په ده باندې. او اوس ډېرو ځایونو کې د قرآن په آیاتونو باندې علاجونه کوي ډاکټران، خصوصا چې کوم د زړه واټونه دي، بعضو واټونو کې باقاعده طور سره هغوی سورې رحمان او داسې صورتونه باقاعده لاؤډ سپیکرو سره نرم آواز سره او مدم آواز سره لګولي، او اکثرو بیمارانو دا نوٹ کړي چې زموږ زړه ته ډېر سکون میلاویږي دې سره د زړه په بیماریانو کې. بهرحال فسطاط القرآن درته ویلی کېږي. دریم نوم دی سنام القرآن. د قرآن یو بلند عیسا او یو بهترین عیسا او یو چمکدار عیسا. هغه ورته دې وجې نه سنام ویلی کېږي اعلی چې دې کې اعلی مضامین بیان شوي. څلورم نوم دی سورة الزهرا. او حدیث کې راغلی چې اقرأ الزهراوین، دا دوه زهراوین دوه زهرا صورتونه تاسو وای، او د زهرا معنی د چمکدار. نو دا صورت د قیامت پر به چمک دمک سره راځي، یا چې کوم انسان دا ویلي هغه انسان به چمکدار را پاسیږي.
لکه انسان عطر ولګي بیل معلومیږي فلانی سړي سینټ لګولي عطر یې لګولي دي نو دا څرنګه د دې صورت هغه انوارات او برکات به په انسان باندې ښکاري یا دا به خپل د نور په شکل کې را روان یو تا سره به روان نو تا باندې به یو سایمان او یو نور جوړ کړي یا د دې مضامین نورانی دي چې کوم انسان د دې په مسایلو باندې عمل وکړي نو الله رب العزت د په زندګۍ کې نورانیت پیدا کوي نو دی وجه دې ته زهرا صورت وي چمکدار صورت پنځم نوم د سوره الف لام میم او سوره الف لام میم ورته دی وجه نو د دې شروع کې الف لام میم راغله او بعض مفسرین وی چې د ته حروف مقطعات وي تاسو پټي سپاره کې ویلي دي حروف مقطعات الف لام میم الف لام را الف لام میم را کاف ها یا عین صاد د دې بخپل تفصیل ته بیانېږي چې دا قران کې څه دي په دې کې ځان له یو علم دی نو بعض مفسرین وی چې دا حروف مقطعات چې د کوم صورت په شروع کې راشي دا دغه صورت نومي یو قول پکې دی نو علامه زمخشری رحمت الله علیه وی دا سوره الف لام میم دی او بعضو کتابونو لیکلي دي ته سید القرآن ویل کېږي د قرآن سردار صورت څنګه چې قرآن سید الکلام دی په ټولو کلامونو کې سردار کلام قرآن پاک دی او په قرآن کې سردار صورت سوره بقره ده دویم دا کله نازل شوی دی نو دا صورت مدنی صورت دی او په مدنی صورتو کې تفسیری صورت دی صورتونه دو قسمه یو ته مکی صورت وي بل ته مدنی صورت وي به مکی او مدنی صورت څه ته ویل کېږي موږ تاسو ته ډایرکټ د قران پاک ترجمه او تفسیر شروع کو او پاکی کې سورې فاتحه کې دومره ټایم ولګېدو د دې قران ویلو خپل یو طریقه ده هغه دا دی چې د قران نمخ کې به اصول قران وي د قران پاک بعضی مباحث دي هغه به شروع کې وي مکی صورت څه ته وي مدنی څه ته وي ناسخ څه ته وي منسوخ څه ته وي او دا غرنګي قران پاک کې عجیب عجیب بحثونه دي نو شروع نه پتا کوي او زجر ستوي توبیخ ستوي وعید ستوي وعده ستوي دا اصطلاحات چې انسانیت کې د قران پاک کې کله چې به انسان ترجمه کوي نو دا د وعد صورت ده وعد منه وادي دي پکې په دې آیات کې وعید دی نو بس انسان وعید مخکې نه پیژني چې وعید ویل کېږي عذاب ته رټنه زجر ورکول دي ته ویل کېږي خو بهرحال بیا کله عام کسان تنگ شي اصولی بحثونه انو هغه موږ مدرسو کې کو علماو ته خو چې کله آیات کې د سګران لفظ راځي نو زه به درته وایم چې د دې معنا دا ده د هر یو څه خپل اصطلاح وي تاسو بعض دفترون ته لاړ شئ نو بعض الفاظ د هغه دفتر کې خاص استعمالېږي ته به پرې نه پوهېږي تقریبا د قرآن خپل اصطلاحات دي نو هغه اصطلاحاتو باندې چې کله انسان پوه شي نو بیا چې کله تفسیر وي نو انسان ته پته لګي دا فلانی آیات دی دې کې فلانی خبره ده دې کې فلانی خبره ده بهرحال دا مدنی صورت دی مدنی او مکی صورت څه ته ویل کېږي نو بعض ساده معنی کوي مکی هغه صورت ته چې مکه کې نازل شوی مدنی هغه ته چې مدینه کې نازل شوی خدا د دې صحیح تفسیر نه دی صحیح تفسیر د دې د مکی او د مدنی چې د هجرت نه مخکې کوم نازل شوي دي کوم صورتونه هغه ته ویل کېږي مکی صورتونه چې هجرت مخکې او د هجرت نه بعد چې کوم نازل شوي دي هغه ته مدنی صورتونه ویل کېږي نو دا صورت مدنی دی نو په دې کې بعض آیاتونه مکه کې نازل شوي نبی اسلام د هجرت نه بعد مدینه کې چې کله وخت تیر کو نو بیا واپس مکې ته رالو نو یو څو آیاتونه هلته نازل شوي دي نو کته د مکی صورت دا تعریف کې چې په مکه کې نازل شوي نو دې کې خو بعض آیاتونه بیا په مکه کې نازل شوي او کته دا تعریف وکړي چې د هجرت نه بعد کوم صورت او کوم آیات نازل شوي هغه مدنی دي نو بس بیا که مکه کې نازل شوي نو د هجرت نه بعد نازل شوي دی نو مدنی دی نو دا تعریف بهتر تعریف دی نو بهرحال عزتمندو د دې بعض آیاتونه په مکه کې د حج په موقع باندې نبی علیہ السلام باندې نازل شوي خو مفسرین هغې ته مدني وایي ځکه د هجرت نه بعد نازل شوي او تعریف د مدني دا شو ډیفینیشن چې د هجرت نه بعد کوم نازل شي هغې ته مدني وایي نو دغه آیاتونه مدني کې شمارل کېږي دا په قرآن پاک کې د لوی صورت دی او د دې مختلفو زمانو کې مختلف آیاتونه نازل شوي دي په دې کې چې کوم د سود آیات دی آیت ربا هغې ته وایي ربا د سود آیات هغه بالکل د نبی اسلام په آخري عمر کې د فتح مکی نه بعد هم نازل شوي دي آخري آیاتونه ځکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ویل یار
رسول الله. او الله ته بیا سوال کول چې د سود په باره کې موږ ته بالکل شفاف او واضح حکم ملو شي. احکامات راغلیو خو بالکل واضح. نو بیا اخیری آیاتونه هغه ټیم کې نازل شو، لکه دا آیات واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. دا بالکل اخیری آیاتونو کې د قرآن پاک د نزول اخیری آیاتونو کې په 10مه هجری کې په 10مه ذی الحجه باندې د مینا په مقام باندې دا یو څو آیاتونه نازل شوي دي بالکل اخره کې. نو د دې نه پس بیا نبی اسلام 80 ورځې یا بعضو روایتو کې دي 9 ورځې بعد بیا نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو. دویمه خبره د قرآن پاک د ربط وی. مخکې تاسو ته ما اجمالی طور سره ویلو ربط ویل کېږي تعلق، مناسبت. د قرآن پاک هر صورت بل صورت سره یو خاص مناسبت دی او په دې باندې علماء کرامو بهترین کتابونه لیکلي دي. ما درته بعض علماء کرام وایي چې دا قرآن شاهانه کلام دی. د دې صورت دای صورت نه بعد ولې راوړل شوی مړه دایس خبره نه ده. دا بس یو ترتیب ورکړی دی صحابه کرامو نبی علیه الصلاۃ والسلام. د دې د بیانولو ضرورت نشته. د دې نه بعد دا ولې رااله او دا ولې رااله د دې څه خبره نه. شاهانه کلام دی. بادشاہ کله وزیر ته خبره کوي، کله کوتوال ته خبره کوي، کله گورنر ته خبره کوي. نو ته چې د وزیر ته دا خبره ولې وکړه او کوتوال ته وکړه نو دا څه خبره نه ده. هغه بیل دی او دا بیل دی. وزیر ته وایي الکه وزیر خارجه هغه ته فلانی ملک ته لاړ شه او خادم وزرناس هغه ته ویل کته کدو پوخ کا. نو اوس بار ملک ته لاړ شو کدو پوخولو کې دي کې خو خبره نشته، ربط نشته. خو نه مونږ بیا علماء لیکلي چې نه شاهانه کلام دی. خدا د شاهانو د شاهان کلام دی. هغه چې هر خبره کړې ده یو خاص مناسبت او یو خاص ترتیب سره کړې ده او په دې باندې باقاعده کتابونه لیکلي شوي دي او تصنیفات په دې باندې شوي دي. اول تصنیف شوی البرهان فی مناسبت سور القرآن. دا د علامه ابن جعفر الزبیر کتاب دی. او دویم دی نظم الدرر فی ربط الآیات والسور. د قرآن آیاتونو خپل منځ کې سره به ربط به مختلفي. د دې صورت سره څه تعلق دی؟ بیا چې کوم دی د دې یو آیات دی بل آیات سره څه تعلق دی؟ به د دې آیات کې دی صورت کې کوم مضمون بیانېږي د دې مضمون سره څه تعلق دی؟ داسې طریقې سره انسان قرآن ووایي نو انسان د قرآن په خوند پوه شي او انسان ته پته ولګېږي چې زموږ او بل کتاب لیکلی شوی دی اسرار التنزیل او تناسخ الدرر. اکثر ډیر کتابونه لیکلی شوي په دې باندې. اول چې دا علم بیان کړی دی نو شیخ ابوبکر نیسابوری بیان کړی دی د دې صورتونو د ربطونو او د تعلقاتو او هغه بیانول چې د دې آیات دی بل آیات نه پس ولې رالو. په دې کې خصوصي رموز وي، اشارات وي. اوس د دې صورت دی مخکینی صورت سره څه تعلق دی؟ د سوره فاتحه نه بعد ولې دا سوره بقره ولیکل شوه؟ ځکه دا صورت خو ډېر وروسته نازل شوی، په مدینه کې نازل شوی. ډېر مکی صورتونه دي په مکه کې نازل شوي دي او هغه د دې نه بعد لیکلی شوي دي. نو دې صورت کې څه داسې خبره وه چې د سورت فاتحې نه پس نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته باقاعده به راغونډ کړو ویل دا فلاني صورت د فلاني صورت نه بعد ولیکئ. بیا به ورته آیات بیان کو فلاني د آیات چې کوم دی په فلاني صورت کې د فلاني آیات نه بعد ولیکئ. ځکه دا نازل شوي مختلفو موقعو کې دي. قرآن به نجمن صورتن به نازلېدلو به وخت ضرورت چې څه مسله څه کار به وشو د هغې متعلق به هدایت نازل شو. بیا دا هدایت کوم ځای کې غوښتل دي نو دا فلاني صورت کې چې هغه هدایت دي هغې سره یې ولیکه. لکه ته کور ته څیز راوړې نو اوس کور کې خو مختلف څیزونه مختلف ځایونو کې پراته وي نو ته کور والا ته وایې دا شی کچن کې مثلا کېده او دا څیز ډرایینګ روم کې کېده او دا څیز چې کوم د فلانۍ المارۍ کې کېده. د هر یو څیز خپل ځای. نو دا څرنګه نبی علیه الصلاة والسلام به باقاعده کاتبین وحی صحابه کرامو هغوی ته به دا اصول بیانول. نو اوس دا صورت د دې صورت نه بعد ولې لیکلی شوی دی؟ دې کې ډېر ښکلي ترتیبونه او مناسبتونه دي. اول نمبر سوره فاتحه چې کوم دی هغه اجمالي بیانو او په سوره بقره کې تفصیل دی. نو دا صورت بعینه د دې مخکینی صورت تفصیل دی. په کوم مضامین چې په سوره بقره کې مختصر بیان شو هم اقا مضامین په سوره بقره کې تفصیل سره بیانېږي. نو هغه اجمال شو
دا تفصیل شو. او اجمال نه پس تفصیل راوستل دا د فصاحت او بلاغت یو بهترینه طریقه ده. پهله یو خبره سړی مختصر بیان کی نو هغه ذهن کې کیږي، بیا درته وایي د دې یو خبرې درته اوس تفصیل بیانو، دا به دې کې بیانېږي. دویم تعلق یې دا دی په سورې فاتحه کې ربوبیت بیان شوی، الحمدلله رب العالمین، الله رب العالمین دی، رب العالمین ربوبیت بیان شوی. او په دې صورت کې به اثبات د ربوبیت کیږي چې الله څنګه رب دی. نو الله رب العزت اوبه نازلوي، د اسمان نه نازلوي، اوبه جمع کول، بیا اوبه راورول، اوبه بره په اسمان کې پرتی دي، کوم شکل سره یې ساري کړي دي، په موږ نه راغورځېږي، بیا چې راغورځېږي یو یو څاڅکي شکل کې راغورځېږي، که په یو ځل را پرېوتی وی داسې رب دی. بیا هغه اوبه په ځمکه نازلې کړي، بیا مړه ځمکه ده، په هغې کې الله رب العزت حیات پیدا کړي، د هغې د وجې نه بوټي راوخېږي، او بوټي چې کوم دی بیا مثلا ترېشل وشي، د چا کټینګ وشي، او څوک ولې اوبه ورکوي، بیا منډیانو ته راشي، بیا هغې نه پس چې کوم دی سبزي منډۍ ته راشي، بیا دوکانونو ته راشي، بیا یې ته والې څومره طریقې سره بیا انسان وخوري، بیا الله رب العزت د هغې نه مختلف ویټامنز جوړ کړي، د انسان بدن ته لاړ شي. دقه الله ربوبیت دی. انت مختصر بیان کو چې الله رب دی. اوس وی راشه سورې بقره کې تفصیل واوره چې الله څنګه رب دی او څه طریقې سره انتظام د دنیا چلی، هغه تفصیل به اوس دلته بیانېږي. نو مخکې بیان د رب وشو، اوس به عزتمندو هغه اثبات د ربوبیت کیږي کلی طریقې سره. یا رب په معنا د تربیت سره، تربیت کوونکې، نو الته رب بیان شو تربیت په معنی باندې. اوس به د تربیت درته بیانېږي چې الله رب العزت تربیت د مختلفو قومونو، تاسو نه مخکې قومونه تیر شوي بني اسرائیل، الله رب العزت د هغې د تربیت لپاره پیغمبران را لېږلي وو، هغوی سره څه شوي دي، نو د بني اسرائیلو واقعات به بیانېږي، او د دې امت تربیت به څنګه کېږي هغه به په دې کې بیانېږي. دا شان عزتمندو مخکې په سورې فاتحه کې دریم ربط دا دی، بیان شو چې الله الرحمن الرحیم، الله رحمان او رحیم دی. په دې صورت کې به اوس آثار د رحمت بیانېږي او آثار د نعمت بیانېږي چې الله رب رحمان او رحیم دی. مثلا الله څه کړي دي، نو الله به وګوره بني اسرائیل خلک تیر شوي وو، ما څومره پیغمبران په هغوی کې را لېږلي، او ای امت محمدیه تاسو باندې ما دا نعمت کړی. نو مخکې بیان شو چې الله رب العزت رحمان او رحیم دی. څه رحم یې دی، په دې صورت کې به د هغې تفصیل بیانېږي. بني اسرائیلو باندې الله رب العزت ډېر لوی رحمت کړی و. دوه انعامات ډیر لوی وي، یو دینی اعتبار سره، بل دنیوي اعتبار سره. دینی اعتبار سره د ټولو نه لوی نعمت دا دی چې په یو قوم کې پیغمبر راشي، یو قوم کې چې حافظ پیدا شي څومره خوشحالي، چې ناظره ختمو کې څومره، بیا چې پیغمبر په یو قوم کې راشي، نو د 10 پیغمبرانو نه علاوه ټول پیغمبران بني اسرائیلو کې راغلي. نو زموږ دپاره به نصیحت بیانېږي چې ګوره هغه قومونو باندې موږ داسې ښه کړي وو، هغوی موږ سره څه وکړه. نو ای امت محمدیه تاسو به گزاره کوئ، تاسو چېرته د هغې په شان نه شئ، موږ ته پکې دغه ترغیب دی. او دا شان نبی علیه السلام. او بل نعمت دویم دا دی دنیوي اعتبار سره چې بادشاهت چاته میلاو شي. نو په بني اسرائیلو کې رسالت هم و، بادشاهت هم و، پیغمبران پکې الله بادشاهان، داود علیه السلام، لقمان علیه السلام، او داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، یوسف علیه السلام، پیغمبریم الله هغوی له ورکړی وه او نبوت یې ورکړی و. نو په دې کې به هغه آثار بیانېږي چې ګوره بني اسرائیلو سره ما داسې کړي. او عام خلکو سره چې کم کړي هغه بیانېږي. څلورم ربط یې دا دی سورې فاتحه کې دا بیان شوی، مالک یوم الدین، الله مالک دی. مالک په سورې بقره کې به د الله د ملک تفصیل بیانېږي، آیت الکرسی کې او نور آیاتونو کې چې ګوره د الله ملک او د الله ملکیت کې څومره عجیبه عجیبه څیزونه دي. نو د مالک یوم الدین تفصیل به هم په دې سورې بقره کې تفصیل سره بیانېږي. پنځم تعلق یې دا دی چې سورې فاتحه کې د هدایت دعا شوې وه، اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مال سیده لار راکې. نو الله رب العزت اوس په دې صورت کې تا ته وایي چې سیده لار څه ده، الف لام میم ذالک الکتاب. بنده ته هر لمونځ کې دعا کوله او قرآن پهله صورت کې به هر ځل دعا کوله ما ته سیده لار راکې. نو به سیده لار دا کتاب ده کښېنه ورته. اوس موږ دې ته هر یو سړی سیده لار غواړي،
خو بس شارټ کټیان دي که نه شارټ کټ غواړم جي نو شارټ کټ خو نه یار یو څیز کې موبایل کې شارټ کټ چې لاره کې ځي جي دا لاره شارټ کټ لاره بني هر یو څیز کې شارټ کټ یان مونږ ورته ویل که دا فلاني وظیفه وایه وایي نه جي بس شارټ کټ کار وکړه یو تعویض راله جوړ کړه چې بس وایي چومه ټیک شم نو د هر ځای کې شارټ کټ نو قرآن پاک کې الله رب العزت تاسو دعا کړې وه یا الله موږ ته سیده لار وښیه الله سیده لار دقه کتاب ده نو د دې کتاب موږ په یو صورت هم مکمل نه پوهېږو نو تا ته دا څنګه هدایت درکړي تا سره د خوراک څیز دی او ته یې خورې نه او ته یې خېټه مې دې بې ډکه شي نو داسې خو نه ډکېږي که نه ټول عمر به دا شات پروت وي هغه شوم پړک سړی و شات یې نه خوړل چا ورته لکه دا شات دې نه ختمېږي وایي دا او دا یو سړي چې کوم دی په یو کیلو کې چې ته یو چټاکۍ ختم شو نو هغه ورته دا څنګه چل دی لکه ستا خو ډېر زیات شات خوړلي دي زناور بچیه هغه وایي په کال کې مې یو چټاکۍ خوړلي دي نو ویل تا څومره خوړلي وایي زما هغې کې خو یو کاسیره فرق نه دی راغلی چټاکۍ نه دي وایي ته اوس څه طریقه کې هغه نه یې تپوس وکړو زه خو دا طریقه کومه چې یو نوړی د شاتو بوتل کې او ډبي کې ښکته کړم او بس باقي نوړی ورپسې هسې خورم او سوچ کوم چې بس دې پورې مې شات انښتي دي بس موړې بس مړېږم بل ته وایي ستا د هغه کې خو په یو کیلو کې په پوره کال کې هم چټاکۍ فرق نه دی راغلی دا ته سره کومه انټرنیشنل طریقه کې ما ته وښیه چې زه هم دا طریقه کوم چې ختمېږي نه هغه وایي سړي زه د سره وایي دا سر هم نه کولاوم وایي د بار دې بوتل پورې یو نوړی داسې ولګوم او بس سوچ کوم چې دې پورې شات دي او باقي ټوله روټۍ هغې پسې همداسې خورم سره ختمېږي نه نو موږ وایو قرآن قیمتي کتاب دی خو بس کارو سره مه لګه چېرته بې ادبي ونشي او بس دا قیمتي څیز دی پروت دی نو قیمتي څیز نه خو به فایده لري که نه نو دې وجې نه عزتمندو هدایت دی هدایت نامه ده نو هغه هله چې د قرآن پاک یو صورت خلاصه خو تا ته یادېږي که چې قل هو صورت کې څه دي سورې فاتحه کې څه دي اوس تاسو ته پته ولګېده ګوره سورې فاتحه کې عقیده بیان شوه عمل بیان شو د الله صفتونه بیان شو بیا پکې دعا بیان شوه بیا د نیکه فرقه بیان شوه بیا د ګمراه فرقو نه پکې پناه بیان شوه څلور پنځه خبرې لس خبرې چې ته یادې کړې د ټول صورت خلاصه تا ته یاده شوه کله نه کله یو بل سره کښېني دا خبرې کوئ چې هلکه دې صورت کې څنګه چلو شو نو دا مختلف ربطونه عزتمندو د دې صورت ما قبل صورت سره دې صورت عزتمندو نور بهترین د دې زیات خصوصیات دي فی الحال تاسو دپاره دا کافي دي تاسو ته پته ولګېده چې د دې قرآن مخکې صورت سره څه تعلق دی او د دې صورت یو کمال دا دی دا یو خصوصیت یې دا دی او دا مقصد هم دی چې قرآن پاک کې بلکې زموږ د پوره شریعت او د دین خلاصه شپږ څیزونه دي دا یاد کړئ دا ډېر بهترینه خبره ده دې باندې تاسو ته ما یو جمعه بیان هم کړی د پوره دین خلاصه تاسو ته پیش کړي چې ستاسو د دین اسلام کې دي څه نو زموږ چې کوم وروره ذاکرین دي صوفیو سره کښېني غټې غټې تسبیح دي هغوی بس دا تسبیح پیدا کړه بس دا کافي دي او تبلیغ والا ته وي هغه بس پسې روزه ولګوه بس دا ډېر دي موږ نه مولي هم نه تپوس وکړي موږ یو بس مړه یو درجه ووایه دا هم دله ډېره ده هر یو سړی خپل ته تا نه سړي تپوس وکړو چې د دین مکمل دین خلاصه څه ده نو ته مکمل دین کې شپږ څیزونه دي ایک نمبر عقاید دې ته ایمانیات هم وایي عقیدې دویم نمبر عبادات مونځ اودس حج زکات دا تاسو پیژنئ دریم نمبر معاملات کاروبار بزنس دا به څنګه کې دا د دین نه بار نه دي او څلورم نمبر اخلاق انفرادي طور سره به ستا څه رویه وي خلکو سره او ستا به څنګه اخلاق پکاري او پنځم نمبر معاشرت خلکو سره به د زندگی طرز زندگی څنګه یې رهن سهن او شپږم نمبر خلافت او نظام حکومت دا شپږ څیزونه چې اسلامي طریقې سره ستا به مکمل دي په دې کې چې کوم جز کې ته کمزورې ستا دین به کمزوري سورې بقره داسې عجیب صورت دی چې په دې کې دا شپږ واړه مضامین بیان شوي دي ایمانیات هم درته بیانوي بیا درته چې کوم د عبادات هم بیانوي په دې کې د حیضه پورې احکامات دي د طلاقه پورې احکامات دي دا ټول په دې کې بیانېږي د حج احکامات د زکات احکامات دا ټول دې کې بیانېږي ایمانیت درته شروع کې بیانېږي قرآن درته بیانېږي حق رسولان درته بیانېږي رسالت درته بیانېږي دا هم پکې بیانېږي بیا اخلاق درته پکې بیانېږي طرز حکومت دې کې بیانېږي چې بھئی سیاست به څنګه کې اسلامي سیاست څه ته وایي او تدبیر منزل
او دغه سیاست مدني علاقه کې بسنګ طرز ژوندۍ تیرې او دغه رنګي خپل کور کې بسنګ تدبیر منزل د کور بسنګ خیال ساتي دا ټول مسائل په دې کې بیان شوي دي مختلف به واقعات د آدم علیه السلام واقعا دغه د بچو واقعا د بنی اسرائیل خبرې مختلفو مثالونو سره او مختلفو طریقو سره به دا ټول احکامات دي کې بیانېږي نو دا شپږ واړه احکامات په دې سورې بقره کې بیان شوي دي نو دی وجه نه عزتمندو که څوک به چوټیم کوي دا یو صورت مکمل ما سره وای او موږ لم دعا کوي چې الله موږ زکه موږ ډېر وګته قصه رانیولې ده چې الله رب دې سر ته مورسي او الله په موږ پویم کی امين يا رب العالمين